وابډا لین دی چې دا هندوستان نه راغلی و. نن د وابډا والا ملګري دې د ختمونې لپاره لګیا دي. یعنې دا کامبه چې په دغه حالاتو کې وي آیا دا کامبه به بیا بل ځای کې ولګېږي؟ دا کامبه بیا بل ځای کې ولګېږي؟ دا سامان چې دا نن ټول موت دي، آیا دا بیا بل ځای کې لګېدلی شي؟ د ډوګر 1 ریکنډکټینګ چې کوم اوس پي سي 1 دی په هغه کې آلرډي دغه لینډ شته دی چې دا لینډ به بهالېږي، دا به دې کې چې کوم ضرورت یې هغه کارونه به کېږي. ریهیبلیټیشن خاص یې ونه شولو، اوس یې د سهار نه مطلب دا دی دا ختمول یې هم شروع دي. اولو نه مزې پټ شو. وابډا مو په خبره کې چې کرنټ ما کټ کوه، چې کرنټ کاټ کې دا ته خلکو ته د غلې مکا ورکوي، خو د وابډا غوښتلو څه نه کرنټ کټ کوو، خو دا شیدو څه ضرورت وه کرنټ یې ونه کاټ کړو. چې کرنټ یې ونه کاټ کړو بیا مو ورته ویلو چې کسه ویل چې تا ته مو نه وایي مزدي لینډ باندې شو، بیا ونه د لرګي چې د کوم هغه دی دا په ورکونې شو. مو ورته ویل چې لرګي ورکېږي، ویل چې دې په ځای باندې مو تاسو ته سټیل والا هغه لګوو. مو ویل چلو دا ښه دی. چې بیا مو ورته ویل چې سرجي کامبې په ورکونې شوې. دغه نه بعد ویل چې ودرېږه داسې څه ترتیب جوړوو. اوس بیا مو ته شکایت وکړو دلته یو ډي او صاحب د منیب هغه راغلو، هغه ویل چې زه ریپورټ کوم. نن هغه راغلو هغه یې ویښ نه کټ کوي. نو مو ورته ویل چې تا ته خو مو د مزو نه ویل چې دې غام یې راته وکړه، د ریهیب غام یې راته وکړه، تا خو د ویښ نه په ورکونې شروع کړو. ویل چې ما ته آډر دی. نو مو دا یو څه کوم مشران دي که یو سکیم سرکار کې هغه باندې څومره خرچه کوي او بیس هغه ضایع کېږي، دا څومره اساني سره ضایع کېږي. دلته دا نوې ابادي جوړېږي خپله، دا سکیم سبا هغو ته په کار رسي، دا که موږ ته په کار راغلو دا د نورو خلکو ته په کار رسي. موږ کله ته کوم دویم لینډ راغلی دی هغه خلکو په خپلې خرچې ورسره غیر معیاري دی، هغه د دې وجې نه راغلی چې دا لینډ به کټ کېدلو. نو موږ سرکار ته وایو چې هغه خپل لینډ خپلو خلکو ته کړه. خو دا چې د کوم د دغه کلي دی دا دغه ته په حال کې دا وکړه، دا ټول سامان یې مات رامات کړي، دلته وکړه پراته هلته پراته. افسوس خبره ده چې سرکاري محکمو کې هم زمیندار خلک نشته. کاټ شوی دی. اوس دا پته نه چې دا وابډا ویر هاوس ته لاړ دی که نه، صرف د دې پیسې او د دغه افسرانو یا د عام سړي جیب ته لاړ دی.